اهمه مسله دا چې په دې په وجه باندې ډېر مسلمان په حرامې کې غورځېدلي دي د طلاق مسله. د الله په کلام کې په قرآن پاک کې الله فرمایي چې الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. مخکې پس لږ ووایي بیا فرمایي فان طلقها، دوه ځله طلاق نه بعد رجوع کولی شي. فان طلقها یعنی بیا فا د تعقیب د پر راځي که بیا د ورپسې فوراً بل درې طلاقونه د په یو طهر کې په یو ځای واچول نو دڼیا شوې. بیا الله فرمایي چې فلا تحل له، بیا تا د پر حلاله نه ده، حلاله نه ده در پر څو پر چې حلاله نه وي شوې. حلاله دې ته ویلی شي چې دا ښځه نکاح وکړي یو ځای کې او بیا هغه ځای نه طلاق شي بیا تا ته راشي. دا قرآن کې راغلي دي. الله فرمایي اوس زمونږ غیر مقلدین وروڼه تا ته وایي چې مونږ درې طلاقونه ځکه نه نفذ کوو چې تاسو د حلالې نه بچ کوو. حلاله حکم خو قرآن کې الله راوستی دی. حلالې حکم او قرآن کې الله فرمایي شرعي حلاله په دوه قسمه دی، شرعي او غیر شرعي. نو تا ته د غیر شرعي چا ویلی دي؟ ته خو شرعي او غیر شرعي په یوه توره وایي. او بله دا ده چې حلالې ذکر شته او یا نشته. ته د طلاق مسله دې سره ولې نه تیکای؟ طلاق خو قرآن کې راغلی چې درې طلاقونه په حدیثو کې راغلي درې طلاقونه. یو حدیث په دغه رونه د ګمراهۍ دپاره د پیش کوي، یو حدیث دغې جواب واوره. او بله دا ده چې غیر مقلدین ولې خلکو ته وایي چې د درې طلاقه باندې ښځه کور ته راوله غاړه ورکه حرامه ښځه، ځکه چې د دوی تعداد دې سره زیاتېږي. نور په هره مسله کې هر چاته معلوم شول چې غیر مقلدین سره په خپل منځ باندې دلیل نشته، یوه مسله ورسره دلیل نشته، خو لیکن تعداد د دوی دې سره زیاتېږي. چې په بله یو علاقه کې یو حدیثو عالم و نو هغه سره څو مقتدیان و، درې کال پس ورسره اوه اته کسان و. نو چا ورته وی چې دا د غیر مقلدینو عالم چې دا اهل حدیثو عالم چې دا ډېر بهترین عالم ده، یو کال کې اوه اته کسان ځان سره غیر مقلد کړي دي. مخکې درې مقتدیان اوس یې 10 مقتدیان دي. نو د محلې خلکو ویل چې دا د عالم کمال نه دی بلکې دا کمال د طلاقونو دی، ټول طلاقیان دي چې درې طلاقونه واشي نو دلته کې پناه والي. دا ملا صاحب ورته وایي چې طلاق درې نه بعد خیر دی، ښځه کور ته راوله خو لیکن لمونځ کوه مونږ سره، امین بالجهر کوه، رفع الیدین کوه، نور خپلې مزې کوه. بیا چې دا ښځه کور ته راولي نو دې کې خو نوره شاد وه چې شیطان خوند پکې زیات شي، حرامه وي که نه. نو چې اوله شپه دی حرامه نایټ انجوای کي که نه، نو بیا دا ښځه چېرته پرېږدي؟ نه بیا غیر مقلدیت مذهب پرېږدي او نه دا ښځه پرېږدي. بیا خو شیطاني ډنسونه دي چې کوي هره شپه کېږي. واوره حدیث کم پیش کړي. قرآن پاک کې راغلي چې درې طلاقونه درې دي چې بالکل په ګل نه وي، لږ لږ عقل پکې ورته ووایي چې درې څو دي؟ وایي درې ته یو څوک نه وایي. قرآن پاک ورته درې ویلي. تاسو آیات واورئ. علاوه د دې نه یو حدیث غیر مقلدین د مغالطې دپاره پیش کوي تاسو ته چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دور کې درې طلاقونه سو یو، ابو بکر رضی الله په دور کې درې طلاقونه سو یو، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په نیم دور کې درې طلاقونه به یو ثابت. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ حکم وکړه د قرآن خلاف یې حکم وکړه چې قرآن حدیث یعنی دوی په نسبت باندې قرآن وایي، دوی وایي چې قرآن یو درې طلاقونو ته یو ویلی دي او نبی علیه الصلاۃ والسلام درې ته یو ویلی دي، ابو بکر یو ویلی، خو عمر رضی الله را پاسېدو چې زه درې ته یو نه وایم درې وایم، زه دغه قرآن کم حکم دی دا منسوخ کوم په خپل امر سره. دا معنا چې دا د روافضو په شان باندې موږ د عمر رضی الله تعالی عنه خلاف را پاسو، لکه روافض چې ورته نعوذ بالله منافق وایي، او دا غیر مقلدین بزبان حال ورته کافر وایي چې څوک د قرآن د حدیث خلاف د هره مجبوری ولی نه وي، هره سیاسی فیصله وکړي یا د مجبورۍ فیصله وکړي یا هر یو غرض د پکې ولی نه وي، که صحابي دی که غیر صحابي دی، چې الله او رسول د حکم خلافي بل حکم راوړو نو دنیا شو، مسلمان پاتې نشو. نو ته یو طرف ته وایي چې عمر رضی الله تعالی عنه خلفای راشدینو نه دی، او بل طرف ته دا دعوا کوي
دومره غټ الزام لګی چې عمر رضی الله تعالی دی حدیث کا دا معنی چې د ته کوي نو بیا خو عمر رضی الله نعوذ بالله نه په حدیث پې نه په قرآن که په یدو په قصدن یې په قرآن کې تحریف کړی دی زیاتوالی کړی په حدیثو کې په قرآن کې خو دا معنی نه ده تاسو چې کوئ ستاسو حدیثو باندې تاسو په معناګانو نه پوهیږئ مخکې وایم د دې حدیث لږ مخکې درته خبره کوم چې دوی دا حدیث پیش خو د حدیثو معناګانې څنګه کوي اهل الحدیث یعنی په ړون عقل سره کوي یو غیر مقلد قبله طرف ته مخ اړولی وړه به ولیکل ښه په ارام کم طرف ته قبله طرف ته چا ورته ووایي چې دا څه کوې قبله طرف ته د سم اصله اړولې ده او دا وړه به ول کوې نو دا ورته ووایي چې ته په ترمذي شریف کې حدیث نه ده ویلی چې نبی علیه السلام فرمي شرقوه او غربو شرقو او غربو نبی علیہ السلام فرمی چې یا مشرق طرف ته مخ واړوئ یا مغرب طرف ته نبی علیہ السلام څه فرمی شرقو او غربو حدیث الفاظ خدا سي دي کنه خو دی خو په معنا نه پیدو کنه دی خو شیخ و کنه شیخ صاحب و کنه د خو ریالونه او درهم خوړلی او کجوره دی خو شیخ دی نو هغه ورته ووایي چې کم ترمذي کې راغلی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې شرقو او غربو یا مشرق طرف ته مخ اړوئ یا مغرب طرف ته مغرب زمونږ نه کم طرف ته دی نو دکې دومره عقل نه و چې دا نبی علیہ السلام مدینه خلکو ته ویلي وو مدینه چې کومه ده مدینه کې قبله کم طرف ته جنوب طرف ته ده مدینه شمال طرف ته او قبله جنوب طرف ته ده نو نبی علیہ السلام مدینه خلکو ته فرمیل چې تاسو قبله طرف ته مخ کوئ په حدیث کې مخکې راغلی ښه دي چې سبا کې وګورئ خو لیکن مدینه خلکو ته وویل چې تاسو مخ مشرق او مغرب ته کولی شئ چې مشرق او مغرب ته دوی قبله نه وه د مدینې خلکو خو دا خو اهل الحدیثو د خپل عقل نه د حدیثو ترجمه کوي لکه نن سبا چې کوم اهل الحدیث دي نو دا حدیث ترجمه اهل الحدیث داسې کوي چې قرآن په حدیثو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام درې تلکونو ته یویلې او کله عمر رضی الله تعالی عنه نعوذ بالله د قرآن او د حدیث خلاف را پاسې دا کار دا معنی قطعا نه ده قبل فرض دغه معنی وی هم ځینې کسانو ما سره په دې باندې مناظره کوله نو ما ورته الزامي جواب ورکړ چې موږ ته الله حکم کړی چې یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول صحیح ویلي چې د الله اطاعت کوئ بیا د رسول اطاعت کوئ بیا موږ ته نبی علیه الصلاۃ والسلام حکم کړی چې علیکم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین او بل مونږ ته نبی علیہ السلام فرمایي چې ما انا علیه و اصحابي چې کومه لاره زما ده او زما صحابه کرامو د صحابه کرامو کې دویم نمبر د چاو حضرت عمر رضی الله نو دا حکم گویا کې الله او رسول مونږ لره کړی چې د حضرت عمر رضی الله حکم منئ نو ما ورته چې کوم حدیث ته راوړو د لپاره چې درې طلاقونه یو طلاق نه یو درې طلاقونه باندې یو طلاق ثابت دی په دې کې خو د عمر رضی الله حکم دی امضاه علیهم نو عمر رضی الله درې طلاقونو ته درې وې عمر رضی الله فرمیل چې نن ورځې نه بعد به درې طلاقونه درې وي نو زه د عمر رضی الله حکم منم کنه او د عمر رضی الله حکم ولې منه چې په هغې باندې نص موجود ده الله او رسول راته ویلي نو ته خو په دې حدیث چې کم دی راوړو په دې حدیث ته هم منکري ته خو د عمر رضی الله حکم نه منې دی الله بنده څه جواب دی ستا سره نو د سره بزبان حال دا جواب خو ویلی نه چې عمر رضی الله زما دپاره حجت نه دی عمر یعنی غلط شوی دی نعوذ بالله د قرآن او حدیث خلاف فیصله کړي کفر یې کړي خو ویلی نه شو ځکه چې ډېر کسان موجود بیا خو هغو خلکو ورته وی چې دا خو د صحابه کرامو نه خلاص کړو دین ایمان نه دی خلاص کړو صحابه کرامو نه دی خلاص کړو اخر به ته مونږه مور او پلار دم خلاص بهر صورت د دې حدیث دا معنا نه ده چې د عمر رضی الله کم د دوی چې کم معنا کوي نه خو حضرت عمر رضی الله تعالی داسې و چې خبره نه و د قرآن او د حدیث نه او نه د دې حدیث دا معنا ده چې تاسو یې پیش کړئ درې طلاقونه ای مسلمانانو وروړو درې طلاقونه دي ځان نه په ګلان ما جوړوئ اهل الحدیث یا غیر مقلدین تا ته وایي چې درې طلاقونه یو طلاق دی په دې باندې هیڅ قسم دلیل له دوی سره نشته د قرآن او د حدیث مقابلې ته ولاړ دي او روافضو سره د حضرت عمر رضی الله صحابه کرامو دشمنۍ ته ولاړ دي لکه څنګه تروو په مسله کې ټولو صحابه کرامو اجماع ده او دوی هغې په مقابل کې ولاړ دي امامان خو لا پرېږده هغه خو دوی ته داسې ښکاري لکه چڼي صحابه کرام سره مقابلې ته ولاړ دي صحابه کرام نه پوهېږي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه غلط شوی دی چې بله ځان یې ویلې دا بدعت کړی او مونږ ډېر پوه یو
غیر مقلدین خپل تعداد زیاتوي او ملایان ښه پوهې دي چې په سراسر هیڅ قسم دلیل مونږ سره په خپل مسلک باندې نشته خو لیکن تاسو نه درهم او دینار راټولوي درهم او دینارو دپاره تاسو ته د غلط مسایل بیانوي چې د دوی په مسلک کې دا حرامي نه وي فیس یعنی اسې حلال حرام ښځې حلالول نه د دوی په او سنتو استثناء نه وي چې سنت پرېږده تراویح پرېږده دا خوږوالی پکې نه نو څوک ورځي څوک داسې مسلک ته ورځي چې اوس جوړ شوی دی د انګریزانو په وخت چې ورځې خو څه نه څه خو به ورکوې که نه څه نه څه به خورې بیا به ورځې عوام ورځي د تلکونو د وجې نه ملیان چې دي ورځي کجرو او د ریال او درهمو د وجې نه عوام زمونږ دې نه هوښیار شي چې دغه فتنې نه ځان په امان کې دا خوارج دي تکفیریان دي د دې متعلق نبی علیه السلام فرمایي چې زما چې اخره وخت پورې به دغه تکفیریان او خارجیان راوځي دې نه ځان وساتئ نو درې طلاقونو حکم ته بیان شو قرآن کې هم درې ورته ویلی شي احادیث هم اجماع هم څلورو امامانو ټوله دنیا عالمان هم ورته ټوله دنیا عالمان اهل بصیرت خلق عقل ولا خلق درې ته درې وي کم عقل هم درې ته درې وي صرف دا غیر مقلدین درې ته یو وي الله او کم حدیث چې پیش یو بل حدیث د رقنا رضی الله پیش کوي د رقنا حدیث پیش کوي د مسند احمد نه چې هغه صحیح حدیث داسې دی چې هغه طلاق بتا ورکړی او دوی هغه حدیث الفاظ په حدیث دروغ وایي چې رقنا رضی الله په هغې کې دوه راویان دي به هر صورت دغه موضوع طرف ته نه ځو چې هغې کې دوه راویان څوک دي او یو داود دی یو پکې محمد بن اسحاق دی هغه حدیث د سره د استدلال قابل نه دی چې کم دی رقنا صحیح حدیث دی په هغې کې د درې ذکر په هغې کې درې طلاقونو ته درې ویلې شوي دي درې طلاقونو ته یو نه دی ویلی شوی د دوی د دجل نه ځان بچ کړي البته که کم غیر مقلد درته وایي نو مونږ ته یې رامخامخ کوئ مونږ ته چې رامخامخ کوې بیا به د دوی اودس ماتېږي الله په فضل سره لکه شیطان چې بانګ اواز اوري نو بیا وروستو طرف ته هوا هم پرېږدي او تښتي مونږ ته چې رامخکې کړي نو دوی به هوا هم ووځي او تښتي به خپل مسلک به بیا پرېږدي د غلطو خلکو ته چې لاړ نشي بې دلیله در باندې لمنځونه کوي بې دلیله در باندې د څومره اعمال دي په دې باندې هېڅ قسم دلیل دوی سره نشته ده کني تاسو ما ته رامخامخ کوي درې طلاقونو باندې چا ښځې راوسي واپس یې کوي ښه نورې ښځې به الله درکړي نعم البدل به یې درکړي د الله او رسول حکم ومنه ښکلې